یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شي چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداو وای چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیروم کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ون خطا چې ون خطا اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس دی کشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه
د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی، ډیر لوی شان او شوکت وي، پاغه چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري، بل تا ګوري، بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې اباغي زېما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شو. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځول هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي، ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده، دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راکړئ. سلويخت ورځې یونس علیہ الصلات والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید و. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت، اے خدا بل څوک نشته مگرم ته، سبحانك پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړې ده چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځې یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علی السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو، مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو.
او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې، تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولی؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې ته باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې قید یو. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستا د حکم انتظار مې نه کړي، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو، او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکېني. یونس غوندې سړي سره دا چل شو، مونږ سره به څه چل کی؟ مونږ به څه کوو؟ حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو، جمع او خلی پر روانې وي. و عمر دا خلی ولیدي در باندې، ول خلی را باندې زکه دي چې ما د خپل دوري حکومت حساب چې د اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ، اوس وزګار شو. که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګندلې، غوړي به ولا چا راوړو، ول به په خدای مې دې قسمی کوي او خرب چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړي خوړلې. دا غوندې سړی حساب په 3 کاله کې خلاصيږي. عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې خلاص. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کانی نیولې دي، ورته وی چې گر رسولی چیست در مشتم نهان، که خبرداری ز راز آسمان. کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي، نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی؟ هو نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شی دی، او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل ووي. ابو جهل اللعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې، ته وایا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه، چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه نه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو. ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو. داسې معجزات، داسې معجزات. یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده، او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده، ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي، ځان ته خلاصي بیا راټینګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی، خکاری ته وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل
ځان وجني او ځان را نخلاصي. حسین تپوسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې، او حسین ورته وی چې د دې غره شاته می یو دو بچی دي، ځان ته دل اخلاصومه چې دومره می پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل اخکاری ته چې دا حسین داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره، کدا حسین رانل نو تاوان به زه درکم، خدا پرېدا. حسین چې پرې خو حضور علیہ السلام د حسین په ضمانت کې کېناست، چې کېناست حسین په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار می ستاسو په ضمانت کې کېنولې. ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي. مور مخ کې او بچي ورپسې مور چرال اخکاری تا حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو، مونږ هم د اخکاری شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکه دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د سورلسمې سپوږمۍ و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولنه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته، دا ټول سنادید د قریشو چې دی دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علیہ السلام په یو لستونی کې نه نوته او یو ټوکړه په بل لستونی کې، او په دې گریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړ. دا منظر چې د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته جواب څو جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه. پرېږده واصبر علی ما یقولون،
وهجرهم هجرا جميلا. دی چې سوي ته په صبر کوو ماته پریده ز پويګو دی پوي. نو عزیزانو د خدای پویده بیا داسیو لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وی چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده انتها ته ورسېدو. او چې یو انسان را پاسي او هغه وی چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خستا جبه کې لکنت ته جبه دې اړمیږي نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې ستارور دی تا سره بدی هارونا وزیرا دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخه ته ورشي او خبري شروع کی کده د حرکات بدل شو نو دا امسا داغه مخه ته وګرځوا تماشا کوا چې بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشتا او د داسې بادشاہ مخه ته ورځي چې هغه د خدای داوا کړي دا ټول مخلوق وای چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده. دام زړو کنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه داوا کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده. بادشاہ دربار مونږه دل خدای راستی کا بابو ته ویلې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ ته وایا چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وګرځاو د فرعون دی مخه ته چې د امسا دغه دی مخه ته وګرځولا یو لو یا اجدهات جوړ شو. دومره لوی اجدهات جوړ شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرتا و او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرتا و. دومره داخله واځه شوی. فرعون چې وکړه دا چې دا سبلا لرګینه سبلا جوړ شو منډه کړې چې کور تلاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یاري 400 کرته. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګي
لګې دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شو. الله ورته لا تخف یریګما لاس ورواچو او چې لاس ورواچو لا بیا لرګې شو. دا امسا ور سره وا فرعون ورپسې لښکر وکړو چرانی صحیح موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریانو درېدو چې خدای دې خو دریاب دی او رستو مې د فرعون فوج دی. الله ورته یریګما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب وه امسا را واغست او دریاب لې په ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روانم. نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانہ اخوا خلکی چرته وړي نه. نو عرض می داو عزیزانو چې دا معجزه وا لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیان بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکنو دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو. چې ډېرې جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکول. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ وکړه چې تاسو څه خبر یې. موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسے الزام پہ لگاو سعید پہ لگاو نو یو خزه راوستا چې خزه راوستا ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر خط بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه ته ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله د شان تا ګور
راپاسه د پسنیت او خلین اوزی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علی السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علی السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوڑ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اڑیر لوی جلالی شان ډیر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې. موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذی وینیسا بس مکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دے او تماشا کوي. قرآن کی راضی کنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علی السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ می کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوي اوسې سم نکی سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېدا سلور سوا کال اوسې سم نکی. نو دا قوم ولار دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزی تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوزی تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ولنا ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو. نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ور کوي چې بلقیس د سليمان عليه السلام په زمانہ کې خزوا او باچا شوی و نو لا محاله خزا باچا جوړې دیش
څومره دروغ. نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سليمان باندې دروغ وای. سليمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغی او سليمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیو چې چرته تللی وی لالوم دی. هغه ورته ویل سليمانه ویخته به پرېدا زړه دې را توران کو د هغه ورځ نه ویریږي چې په کوم ورځ به تم خدای ته پیښي. د شهر سبا خبر می در تراوړې ده. شهر سبا کی یو خزه ده بلقیس نامه ده ولها عرش عظیم. قران کې دا قصه راځي ولها عرش عظیم. یو بهترین تخت ده پاغه ناشتي او د دې بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوج ده. سليمان علیہ السلام والخدن زما یو دعوت یو صدیق خزتا. سليمان علیہ السلام چټای لیکي انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين. وګوره د سليمان دا خبره خو نه یاده د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سليمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړو. اول انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين. انه من سليمان یعنی از طرف سليمان. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان. او بلقیس په خپل زور بناز نه کوي په جنگي جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمان شه. حکم درکو د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچولا او هغه پاوا یاوړه. کم خلک چې د خدای شي اغي ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه. مارغان د اغي بیا پوسمنی کوي. حیران شو. جرنیلان راغوخته چې دا چټای راغله د سليمان علیہ السلام نه څه چلو کو. جرنیلان ورته جنگ کو ورسره سچ د جرنیل طبيعت جنگ کو. هغه ورته نه جنگ نه توفه ورلیګو که صرف ملایو په توفه به چپشي که ملای چپش که پیغمبرینو بغیر د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي. توفه چې ورلا سليمان علیہ السلام واپس کړه. ما چې سویلی هغه بکای واتونی مسلمین راضی به مسلمانیږي به. نو بلقیس خپل را روانه شو. سليمان علیہ السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کیناست. چې کیناستا اوس قران وایي چې دی بلقیس سوې دی وایي قالت
رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اوس می په سلیمان علیہ السلام اسلام راوړو، ایمان می په راوړو، خو خدای پاک وی چې ور سره دام وی چې د یری نه دا نه چې ز سلیمان نه یریدم زم بادشاہ ما د اسلام می ولې راوړو لله رب العالمین، خاص د خدای لپاره. سلیمان علیہ السلام دا په نکاح بیا واغستا. اوس دا چرته ثابت نه ده چې د سلیمان علیہ السلام نه رستو بلقیس چې دا بیا بادشاہ شوی و، دا چرته نشته. یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي، و دا 200 روپے والا ویسه گواه وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا. خدای نه لوی گواه، خدای نه لوی شاهد بل څوک دی. ځه کله به راوړي پلانې ورځ باندې، پلانې ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پیراسور شي او دلا 200 روپے راورسي. خدای وعده خلاف کېږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه نه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې، سره ولا بند کو ور سره چټولي کلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د دې 200 روپو تراته وکیل او شاهد کړي وي، خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګل ته پويګا ور رسولې پويګا او پسین کې هغه لرګي ور واچول. هغه سره د سین غاړه تراوته دی چې په سرک بو زما قرضدار راځي پیسې بروړي، قرضدار رانغه خو لرګي را روان دی پسین کې چې لرګي راونی وو کور ته یوړو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار خورانغه چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته. خدای پاک دې دسم کوي کنه چې ولا اله غیرک، چې ستاد ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته. او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی. اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی، دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی، دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوان دي څنګه و، چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خویم در باندې خوان دې ډېر وکړو، خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا پکار ده چې ته خوشاليږي پڅ. نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن، قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم. تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وي پخپوکړې خپیاب لا بغرزیده او ورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده. تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورتراله، هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېګو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو، په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس وکړه.
رحمان بابا هم په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدلی او په خوب کې زلیخی یوسف لیدلی او په خوب کې ما په ویخه دی لیدلی په خواب نه دی د روضې مبارکې نه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوي دي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضې مبارکه تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی روضې نه ورته आवाज وشو چې وعلیک السلام یا ولدی پتا دې سلام یې زما بچیا دا خبره شوه اسلام دې ته وی امام حسن او امام حسین بیمار شویو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو نو الله غي جوړ کړ چې جوړ کړ نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوه چې روزه ونیوه نو ماخام له صدقه قجرو ستوان او د اوربشو روټای پیدا کړه چې رو جماعته پیو په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسایو درې واړه وګیو او درې روټه راته پکار حضرت علی بی بی فاطمه توکت چې دا زمونږ نزیاتو کی ښکاری ادرې واړه روټه اوچت کړي او غیته یوړ روزه ټول ورځ دوی نیولې و او روټه غوی لور نو ورځم نه هر واش پم نه هر شو سبا بیا روزه ونیو ځکه چې درې روزي به ني سبا ما خام بیا چې دور بشو روټه تیار کړه بیا دروازه کې आवाज وشو چې درې کسایو درې واړه نهاري بیا هغه روټه یو چا تکړه غیله یو بیا شپه نهار په سبا له بیا ما خام روټه تیار کړه بیا आवाज وشو چې درې کسایو درې واړه نهاري بیا هغه درې واړه روټه غیله یو دریش په او درې ورځې روزي مونږ وی او په نهاره ونی چې دا زمونږ نزيات مستحق دي قران راغی قران راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه نظر منله او په وفا وکړه دا په نظر وفا ولې وکړه وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي دا قیامت ورځ به وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا دا غورز شرب په ټوله دنیا باندې خور الله دې امان راکړي اے عزیزان دا سی ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه رور بدرور نه لره لره منډه وای مور بد زوی نه منډه وای لور بد مور نه منډه وای اور سړی به په منډی چې یا الله خیر کې چرته زرا غیر نشما
ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا غورز نه یرید چې د کوم ورځ شرب پټوله دنیا باندې خور وي. اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولیو ک اسړو ته وای انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله او غریبانو مسکینانو دا روټایم ګوره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا نه به بدل راکا و او نه به شکریا ادا کوي. انما نطعمكم لوجه الله خالص د خدای د پاره درک دائم را ته خودلی دي چې تا سره یو شی راغی او فالتو ده نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو. د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاروړو لنګ شلیدلو چې د وټړلو یو صحابي راغی یا رسول الله دا لنګ ما تراک اغلاړو بیا زور لنګو تړلو نه وی اغلا ورک. صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې تی واغستو دا غلنګ شلیدلو. اصحابي ورته وی چې په خدای مې دې قسم وی چې ما دا لنګ دې د پاره نه راغسته چې زدا او تړم او یا واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دا بکیدم چې کله زمرشم چې دا زما کفن شي. دې د پاره کومه کپڑا چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلی وي او هغه کپڑا زما کفن شي نو مال به عذاب راځي څنګه؟ د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشتا چې هغه د اسلامي دفعات و نبار دی. مثلا اوبس کې نوببا په درې ساګانو کې اوس درې ساګانو اوبوس کلو کې فلسفه څه ده؟ کدین خبر شي حیران بشي. یو بل مزیدار خبره تاسو ته عرض کوم. سړی ته انګې ورشي انګې تاسو ورته څه وایي پرنجې ورشي یا انتروشه ورشي. مسله دا ده چې چا انتروشه واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله او هغه اوریدونکي به وایي چې يرحمک الله. موجوده د جرمني ساينسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشه واچي په اسلام کې د الحمدلله ولي وایي دې کې څه راز دی؟ نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي چې ستړی شي نو د ودرېدو ته آماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګې ورشي چې انګې ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دی د ودرېدو نه بچ کو. نو اوریدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ
سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کی او بس په مانځه دی ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له د اودس کوي، نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د لاسونو نه اورځي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي، نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې د چرته ګناه پسې رواني او تللی، نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي، نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فائدہ ده او د آخرت فائدہ ادا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړی، نو د ده د اودس اندامونه چې دي، مخ او سر او لاس او خپې، دا به د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي. وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بل فلسفه پکې دا ده چې سار مز دیو کو او بیا د ماسپخین منزله د تیارې وکړو، نو چې د ماسپخین مز دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د سار مز د خدای قبول کړو، نو ځکه د ماسپخین د مز توفیق درکړو. ماسپخین دی وکړو، د مازیګر د مانځه تیارې دی وکړو. چې مازیګر مز دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د ماسپخین مز د خدای قبول کړو. دغه څه د ماخام والا حدیث کې راځي، چانه چې د مازیګر مز قضا شو، نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو، بال بچ تبا شو او سیلای پراله او د دوهای ملنګ پاتې شو. یو د مازیګر مز قضا کېدو باندې نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکې، نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړ. بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هر ورځ درې منځونه کوي، دوه کوي، درې نه کوي، څلور کوي، یو نه کوي. دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړي. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال کړي. روټۍ خوري، په دې کې اسلام. روټۍ خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري، په درې ګوتو به خوري. بیا په درې ګوتو چې خوري، دا هم سنت طریقه ده. بیا چې روټۍ خوري، نو بسبعه امعاء به نه خوري، دا څنګه چې تر سپېګمو کې پیزار. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دین په هر شي کې دخیل دی، په هر شي. اوس او دسمات څه شي؟ دین په او دسمات کې هم دخیل دی.
ته چې اودس ماته اودس ماته دې کوم دین دی تاسو وایو اودس چې ماته وایي څه کوي څه پوهېږئ او پرتوک پرانیسته هلته زور درکړی او ورډازې وهئ اودس چې ماته نو بسم الله به ووایې بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې ایکې وجه څه ده ایکې وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغې ته کرامن کاتبین وایي 24 घंटे تا ګوري نو ته چې بسم الله وې نو ملائکه تا ته شاکی او تزان بربند کې او چې بسم الله نه او پرتوک پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکه در باندې لعنت وای او ستا په عمل نامه کې ولیکل شي تاسو وايي په ایمان چرته بسم الله ویل غولو ته کې نه بیا چې را پاسې بیا کلمات تی هغه به وي اعوذ بالله من الخبث والخبائث زمونږ د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر نشترآباد باراستا مدینه مسجد نیز سکندرپورا چوک پېښور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115